بسم الله الرحمن الرحیم. قبل هومیوپیتک نه ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. نن د نوي کال ورځ ده او 2026 اورنی تاریخ ده. نو زما طرف نه د ټول مینوال چې کوم دي هغه ته د نوي کال مبارک شي او الله دې کې چې د نوي کال څنګه د 2025 زمونږ د مسلمانانو لپاره ډیر زیات د نقصان کال ثابت شو، د تباهی کال ثابت شو. نو خدای دې کې چې د نوي کال د مسلمانانو د اتفاق اتحاد لپاره، د امت مسلمه د ورورۍ لپاره، د مسلمانانو د یو نوي سنایدو لپاره زموږ لپاره د خیر کی او خصوصا د خدای پاک د فلسطین د مسلمانانو لپاره، د کشمیر د مسلمانانو لپاره، د یمن او د شام د مسلمانانو لپاره، د افغانستان د پاکستان د مسلمانانو لپاره د خیر او د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي. او الله دې کې چې زموږ په دې مسلمانانو کې اتفاق اتحاد نصیب شي او خدای پاک زموږ په دې ملکونو کې امن راودي. او په دواګانو کې د خپل مسلمان ورونه یاد ساتي. د نوي کال په دواګانو کې خامخا د خپل مسلمان خاص کر د فلسطین مسلمانان یاد ساتي. دا میسج مې د سر کنوی کوو ما چې نوي کال مبارکي ورکم. او نن مې ډېر څه مې په ځکه نشو کولی چې خفه یم، زړه نه خوشحاله نه یم ځکه چې مسلمانان ټول په تکلیف کې دي. نو چې سړی به په څه باندې نور په دې باندې موږ څه ووایو. او الله دې زموږ په دې حال باندې رحم وکړي، په خپل قدرت باندې زموږ په دې حکمرانانو او په زموږ په دې مسلمانانو باندې الله رحم وکړي. موږ د خدای پاک په خپل امان کې وساتي او پاکستان دې الله تعالی د بیروني سازشونو نه په امان کې وساتي او پاکستان دې تر قیامته پورې الله په امن کې په خوشحالو کې وساتي. ډېره مننه. جزاک الله.